عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه یو واقعا په دې علماء په دې کتابونو کې لیکلې ده. یو ځل خوب وکړو، یو شاګرد دا واقعا لیکلې ده چې خوب یو وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خوب کې وایي چې په فلاني علاقه کې یو تاجر دی او بهرام نوم دی، بهرام، په هغې باندې زما سلام ووایه او هغه ته ووایه چې جنت کې به ما سره یو ځای داخلېږي. عبدالله مبارک یو شپه دا خوب وکړو، خلکو نه تپوس وکړو چې دا بهرام څوک دی؟ تاجر دی. وایي چې په دې فلاني علاقه کې خو بهرام یو کس دی، تاجر دی، خو مجوسی دی، د اور عبادت کوي، مشرک کافر دی. ښه د به ځان خاموشه کړو چې بس. دویمه شپه بیا پیغمبر علیه السلام مبارک تشریف راوړو، ورته وایي په هغه زما سلام وایه او هغه ته وایي ما سره به یو ځای جنت ته ځې. د بیا ځان خاموش. درېیمه ورځ بیا دقه خوب یې وکړو، شاګردان یې ځان سره واغستل، چاته یې غږ ونه کړو، وایي راځئ ځو دې علاقې له چکر لګو. رالل هغه علاقې ته، تپوس یې وکړو بهرام، وایي دا خو هغه فلانی سړی دی. عبدالله مبارک وړوکی سړی نه دی، د امام بخاري استاذ دی. ها د امام ابو حنیفه شاګرد دی او د امام بخاري استاذ دی. سوچ وکړو، رئیس المحدثین، د محدثینو پلار دی او مشر دی، دومره لوی سړی دی، ډېر لوی سړی دی عبدالله مبارک. شاګردان هم ورسره دي، خلک هم پېژني چې دا خو ډېر لوی محدث دی. چا سره چې میلاوېږئ چې د بهرام سره وایي خو مجوسي دی، هغه سره هم څه کار دی؟ زما ورسره کار دی. وایي راځئ، غټ تاجر دی، دکانونه دي او کسان لګیا دي، خو یو کروڑپتی او رپتی صاحب دی، سره مالدار سړی دی. عبدالله مبارک چې ورغې خلک ورته ویل چې تا سره ملاقات دپاره د مسلمانانو یو لوی محدث عبدالله ابن مبارک راغلی دی، هغه هم راپاڅېدو چې دا خو لوی سړی دی. ملاقات وشو، خبرې اترې. شاګردان هم حیران دي چې یاره کیدای شي څه تجارتي کاروبار ورسره کوي، څه تجارت باره کې راغلي، څه سودا باره کې راغلي. عبدالله مبارک هم پخپله مالداره سړی دی، غریب نه دی. دی چې ملاقات وشو نو عبدالله ابن مبارک ورته وایي تا سره زما یو پټه خبره ده، یوازې والي کې زما ستا ملاقات. هغه ورته ویل صحیح ده جي. دواړه لاړل، یو کمره کې کېناستل. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي چې په یو تپوس درنه کومه چې زندګۍ کې د کوم یو داسې عمل کړی دی چې ته پرې ډېر خوشحاله یې. هغه ورته وایي چې ما خو بس ستا خیرات زکات خو ډېر زیات کوم. ما خپلو کسانو ته ویلي دي چې کوم سړی غریب راځي هسې وله ورکوئ، چې کوم تاجر قرضدار شي قرضو کې ډوب شي بس زه معاف کړم ورته، ځه یار بس قرضو کې ډوب شو. نور هغه ته چې نور هم داسې څه عمل هغه ورته سوچ وکړو. هغه بهرام ورته وایي چې یو عمل مې داسې کړی دی چې چاته مې ویلی نه دي. نه نه دا به ما ته به نن وی، وایي بیخي مې چاته نه دي ویلي، وایي نن ما به ما ته وی. او دا خو مجوسي کافر دی، چاته مې نه دي ویلي. وایي څه عمل دی؟ وایي زما د زوی واده و څو ورځې مخکې، او ما ویل چې دا پیسې چاله ګټم یو لوی خیرات به وکړم. خیرات مې وکړو د زوی په واده باندې، او اعلان مې وکړو چې بس څومره خلک دي، که مسلمان دی که کافر دی که یهودي دی، ټول دی راځي او بس خوري دی. 3 ورځې خیراتو چې کوم سړی به تلو ډالۍ به مې موله ورکولې، تحفې به مې موله ورکولې، جوړه جامه به مې موله ورکوله، چې څه به و بس وله به مې ورکول. خو یو کس مې نه دی پرېښی. یو ورځ اعلان، بله ورځ اعلان، کسان به په کوڅو په لارو ګرځېدل او اعلانونه به یې کول چې راځئ خیرات دی، یو کس هم پاتې نه شي. خو ډېر لوی خیرات وشو، ډېر. او دا خو داسې خیرات و چې وینا شوې وه که نه، نو بغیر وینا خیرات له به نه ځئ. ښه بغیر وینا خیرات له به دا خلک ګرځي ښارونو کې بې وینا خیراتونو له ګرځي. دا حرام دي. ګورئ دا ډېره سخته ګناه ده. تاسو راته ووایئ ملګري ناست وي چې ستاسو د زوی واده او تاسو ویلي وي 400 کسانو ته 500 کسانو ته
نو خوراک د څو کسانو تیاروئ؟ د 200 پکې زیات نه تیاروئ. ولې؟ بې وینا به راځي. دا مسلمان دا به بې وینا راځي او خوراک به کوي، دا به غل راځي او ډاکو به ځي، دا به دومره خوراکونه کوي. دا ظالم، دا ګناه ده، دا ډېره عظیمه ګناه ده. ګورې خبره نه ټیم کم دی، خبره بل طرف ته ځي. شته دی وګوره. نو عزتمندو ما طرف توجه کوي، پرېږدئ ښه وخت واغه. وایي ښه خیرات مې وکړلو، ټول خلک ماړه شو. چې کله دا هر څه ختم شو، مونږ رالو ډېر زیات ستړي وو. زم ستړی وم، میلمانه به راتلل، مزدوران هم ستړي وو، ټول خلک ستړي وو. بس د شپې زیم برابر کو، زم بالاخانې ته ختم بسوده شو. ایله مې سترګه ورغله، چا دروازه وټکوله، ټک 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 ټک. مې زه څوک به نوکر پاسېږي، خو څوک پانسېږي، ټول ستړي پراته وو. بیا چا دروازه وټکوله، بیا چا دروازه وټکوله، بس په خپله ورغلم. مې لیره خلک ستړي دي او بس تله څوک په عذابی. چې ور مې کولاو کو، یو زنانه مخې ته ولاړه ده، څادر کې ځان تاو کړی دی، مسلمانه زنانه د مخې پټ کړی دی. او بس مې ولې خورې؟ وایي داسې لاس کې ډیوه نیولې ده. وایي ما ته وایي چې ما ته لږ تیل پکار دي په دې ډیوه کې. وایي ډېره سخته غوسه راغله چې ته اوس دې په نیمه شپه باندې ته دې ډیوې تیل بس راغله. خو بس ځان مې کنټرول کو، زنانه وه. ما در خورې سار به راغلی وي، پوره ډرم به مې دله در کړی و، پوره بوتل به مې دله در کړی و. نو دغه نیمه شپه ده، خلک ستړي دي، موږ هم ستړي وو، د نیمې شپې دروازه وټکوله. هغه ورته چې زما ډېر ضروري پکار دي. وایي څه دې ضروري پکار دي؟ وایي په کور کې زه وایي دلته مسلمانانو زنانه یم، کونډه زنانه یم، او زما واړه واړه بچي دي. هغه بچي مې د 2 ورځو نه نهر دي، او ډیوه مې مړه شوې ده، او تیاره کې هغه ماشومانو ته سخکاري نه، نو جاړي او چغې وخي. او چې لږه رڼا شي نو زه به هغوی ګورم، هغه به ما ته ګوري، نو لږ تسلي به میلاویږي ورته. نو صرف دې دپاره مې لږ تیل پکار دي چې او بل چا مېړه نه کېدو، ته ډېر سخي سړی، نو مې راځه تا کره به لاړ شي. وایي نورم غوسه راغله په دې خبره باندې، غوسه په دې راغله چې دومره لوی خیرات ما وکړو، دا اوس هم نهره ده. وایي زه نهره، خو چې د دې څادر ته مې وکړتو، نو څادر یې ټول شلېدلی دی، لاندې کپړې شلېدلي دي، وړه مې پرې خوږ شو ډېر زیات. وایي ما ورته ویل چې خورې زما 3-4 ورځې خیرات و، تا ته پته نه وه؟ وایي ما ته پته وه. وایي ما اعلان کړی و چې هر څوک دې راځي، ته مسلمان یې، زه کافر یم، خو ما خو اعلان کړی دی چې ته هم راځه، هر څوک دې راځي، خیرات دې خوري دی. دا هم راته پته وه. وایي نور هم غوسه راځي لګیا ده په دې خبرو باندې. وایي ما ورته ویل چې ولې نه راغلی زما خیرات لا؟ وایي ما ته وایي چې نشم ویلی درته، نشم درته ویلی. وایي ما ورته ویلي چې نن به راته خامخا وی. وایي ما ویل چې نشم ویلی. وایي ډېره مې مجبوره کړه، ډېرې خبرې مې ورته وکړې چې نن به ما ته وی. وایي ما ته وایي چې زه سید یم، وایي څه یم جي؟ سید آل رسول یم. او دا کم خیرات وي، عام خیرات، داسې زما پیغمبر او زمونږ نیکه په مونږ باندې منې کړی دی، مونږ نه خورو دا خیرات. ډېر زیات مې زړه خفه شو چې خو دا ما کم کار وکړلو. زما په یو مجوسي دی او دومره احساس دی ورسره چې زما په علاقه کې یو زنانه مانه چې دی، نو داسې حالت کې به ډېر زیات خفه شوم. وایي ما ورته ویل چې ته ځه کور دې کوم ځای کې؟ فلاني ځای کې. زه در رالم. وایي رالم. وایي ښه ډېر پیسې مې واغستې، د خوراک سامان مې واغستو، کپړې مې واغسته، هر یو شی، تیل مې واغستل. دې کې دا مزدوران هم راپاڅېدل. مزدورانو راته وویل چې میل نه، دا به زه په خپله وړم. وایي دا مې هر څه مې اوچت کړل. وایي هغه زنانه کور ته مې راوړل، هغه زنانه کور ته مې راوړل، کېناستم ورته. مې زما مخامخ هر څه پاخه کړه چې دا ماشومان خو چغې وخي او جاړي لګیا دي. وایي هر څه یې پاخه کړل، هغه ماشومانو خوراک وکړو. وایي زه ناست یم ورته.
وی هغه زنانه وی د ماشومانو ته چې ای بچو د بهرام کاکاجي له خو لږه دعا وکړئ که نه دومره لوی خیرات یې در باندې وکړو دومره خوراک یې در باندې وکړو وی هغه ماشومان واړه واړه ماشومان لاسونه اوچت کړل وی یا الله وی دا بهرام کاکاجي زموږ نیکه سره یو ځای جنت ته بوځي وی بس دغه یو عمل مې داسې کړی دی چې په دې مې زړه ډېر خوشحاله دی خو به چاته یې ویم نه وي تا ته مې وویلې وی عبدالله ابن مبارک ورته وی چې تا له دې زیری وي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام 3 ورځې ما ته خوب کې راغلی دی چې بهرام ته زما سلام هم ووایه او ورته وی جنت کې ما سره یو ځای ځای وي